بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما الآيات عند الله صدق الله العظيم. نن عقایدو کې معجزات او کرامات حق دي. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې معجزات هم حق دي او کرامات هم حق دي. معجزات د معجزې جمع ده او د معجزې معنی ده عاجز کون کې شی، بے بس کون کې شی چې خلکو سره داغي توړ نوي، جواب نوي. د انبیاء علیهم السلام په لاسونو باندې کله کله داسې غیر معمولی واقعات ظاهریږي چې هغه د طبیعي اسبابونه اوچت وي. یا نور الفاظو کې الله تعالی د پیغمبر په لاس باندې خلاف واقع د اسبابونه بغیر یو کارو خیفل د الله وی او لاس د پیغمبر وی، هغه ته معجزه ویل کیږي. او بیانه دقه د الله فعل دا چې کله د ولی په لاس باندې ظاهر شي خلاف واقع د اسبابونه بغیر، هغه ته کرامت ویل کیږي. د معجزات هم حق دي او کرامات هم حق دي. حضرت مفتی صاحب لیکي چې معجزات ضروری هم دي. فرمایلیو چې انسان مختلف قسمونه دي. یو هغه انسان دی چې هغه کې انتهایی لوی صلاحیتونه وي، لوی ذهن مالک وي، هغه د پاره د پیغمبر زندگی هغه کافی وي. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعوت د ایمان ورکو، هغه ډایرک هغه په ایمان راوړو. د معجزې انتظار یې ونه کو، نه تاسو کو چې معجزه ظاهر کا. او بعضی خلک داسې وي چې داغو ذهنونه دومره اعلی نه وي، هغه یو پیغمبر مني چې کله داغه پلاس باندې معجزه وګوري. نو داسې خلک چې چا په قسمت کې ایمان وي او هغه پیغمبر د معجزې نه بغیر نه پیژني، هغه د پاره د معجزې ضرورت وي. یا دویم نمبر هغه خلکو ته د معجزې ضرورت وي چې هغه هټ درم وي، ضدیان وي، هغه د حق انکار وچ په وچه کوي، حق نه مني. که معجزات مخې ته راشي بیا هم نه مني. داسې خلکو د پاره د معجزې ضرورت ځکه دی چې په قیامت پر ورځ بیا دا ونه وي چې موږ ته پته نه و چې دا پیغمبر دی. که موږ ته پته وي چې دا د الله پیغمبر دی بیا به موږ خامخا منلی. نو د هغوی هغه پیمانه لبریز کېدو دپاره او په آخرت کې د هغو خوله چپ کېدو دپاره معجزات ضروري دي. نو به هر حال درې قسمه خلک وي. یو خو هغه دی هغو ته معجزې ضرورت نه وي، یو هغه دی چې هغو ته د معجزې ضرورت وي د ایمان راوړل دپاره، او بلې هټ درم او ضدیان وي د هغو د پیمانې لبریز کېدو دپاره. اوس انبیاء کرامو سلسله ختمه شوې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دغه نه پس بل پیغمبر نشي راتلی. البته د اولیاء سلسله جاری ده، نو کرامات سلسله هغه جاری ده. او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې پیغمبر دی او د پیغمبر په لاس باندې معجزې ظاهرېدل د امت لپاره ضروری وي. نو دا خو د هرې زمانې لپاره معجزې ضروری او پیغمبر اسلام دنیا ته تشریف وړی دی. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مختلف قسم معجزات ورکړي دي. یو هغه وختي لکه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه، د الله په حکم سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره چې ورته وکړه. یا د اوبو معجزې، د خوراک معجزې وغیره وغیره ډېرې د پیغمبر صاحب په هغه وخت کې عارضي معجزې هغه هم ظاهرې شوې وي. خو چونکې امت د عالمگیر امت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم جو نه عالمگیر پیغمبر دی، تر قیامت پورې دی. نو الله تعالی د باندې یو علمی او دایمي معجزات د قرآن په صورت کې نازل کړي ده. دا تر قیامت پورې د دې څوک جواب نشي لیکلی، توړې نشي راوړلی. دا د الله تعالی دایمي او علمی معجزه ده. که څوک هم قرآن پاک هغه په ډیر توجه سره واوري، که کافر لوی کافر ولې نو هغه باندې به اثر کوي. دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د الله تعالی طرف نه را لېږلې شوی معجزه ده.
بل خبر حضرت مفتی صاحب دا لیکي چې معجزات د الله تعالی نه علاوه د بل چا په اختیار کې نه دي. الله تعالی فرمایي وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله. د یو نبی لپاره ممکن نه دي چې هغه د الله تعالی د حکم نه بغیر څه معجزه پیش کړي. او بل ځکه الله تعالی فرمایي قل انما الآيات عند الله. دا د خلکو ته وایا چې څوک د نشانه او معجزې غواړي چې دا نشانه او معجزې خو د الله تعالی په قبضه قدرت کې دی، هغه سره دي. نو بهرحال معجزات دا د الله تعالی په قبضه قدرت کې دي. د پیغمبر په دې کې خپل ساغانه وي دا الله تعالی چې کله خی په هغه وخت کې دا خودل کېږي. بل مفتی صاحب لیکي چې د معجزې توړ او جواب راوړل ولې ناممکن دي. فرمای خلاصه دا چې معجزه یا کرامت دا الله تعالی د کسب او هنر سره متعلق کړي نه ده او نه دا یو فني یا کسبي شی دی، بلکې دا براه راست د الله تعالی د حکم او فعل نه په وجود کې راځي. لہذا د دې توړ او جواب دا ناممکن دی، څوک نشي راوړلی. اصل کې د الله تعالی هر فعل معجز دی. الله تعالی د اسمان جوړ کړی دی، د اسمان د الله فعل دی، الله جوړ کړی دغه تخلیق دی او دا هم د الله معجزه ده. څوک دغه رنګ اسمان ټوله دنیا چې راغون شي داسې نشي جوړولی. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمایلی چې د انسان پیدایش خپله معجزه ده. آدم علیه السلام نه وخت تر اخیری انسان چې پیدا کېږي د هغو د غټو ګوتو د نشانات چې کوم دي دا د یو بل سره نه ملاویږي. منګه قالب جوړ کو، سوانچه جوړه کو، نو هغې کې دا خښتې داسې شی نه خلک جوړوي، نو یو د بل په شان دی، یو بالکل یو شان ویس فرق پکې نه وي. او انسان پیدایش د یو مور بچي هغه د یو بل نه مختلف دي، کنی د ګوتو نشانات دا خو یاسې مختلف دي. نو به هر حال د الله هر فعل هغه معجز دی. الله تعالی چې هغه د مار د هغه مؤنث هغه انډې واچي او د هغې نه به بچي پیدا شي او بچي غټ شي، هغې نه اژدها جوړه شي. چې کوم ذات دغه رنګ اژدها جوړولی شي هغه دپاره لرګي نه اژدها جوړول څه ګرانه نه ده. خو چې کوم شی زمونږ په تجربه کې وي لکه د اسمان منګه ګورو چې څونه موږ په خبر پوه شو، موږ د اسمان لیدلی دی، په دې ورېځ هم راځي، په دې ستوري هم راښکاره کېږي، دې نه باران هم ورېږي، په دې نه نور او رڼا او ستوري او سپوږمۍ دا هر څه، نو موږ ته عجیبه نه لګي. دغه رنګې موږ ته مار د هغه بچي چې کوم پیدا کېدو طریقه ده، انډې او بیا د هغې نه بچي او بیا هغه ورو غټ شي، اژدها ترې جوړه شي، دا موږ ته عجیبه نه لګي. خو که لرګي نه مار جوړ شو نو هو چې کوم ذات د انډو نه بچي پیدا کړي او د هغې نه بیا هغه ورو ورو غټ شي او اژدها ترې جوړه شي، هغه د لرګي نه هغه دپاره جوړول څه ګرانه خبره نه ده. ټیک شو. دغه رنګې د چرګو بچي دي، چرګې انډې واچوي، د هغې نه بیا پې کښېني، تقریبا 20-21 ورځو کې بچي وباسي، موږ ته عجیبه نه لګي. خو که چېرې الله د لرګي نه بچی جوړ کړی، داسې چرګه جوړه کړه، به عجیبه وي. لکه د صالح علیه السلام اوښه. نو به هر حال الله دپاره د الله هر فعل چې کوم دی نو هغه معجز دی، چونکې دا هم د الله تعالی افعال دي، لہذا دا هم د الله تعالی معجزه ده. انشاءالله د دې څه حصه به دویم هغه کې وکړو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان را نصیب کړي.